بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دینه مخکې تیر کلاس کې د غزوه احد واقعه هغه شروع شوه. غزوه احد په 3 هجری کې دا شوه د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې او تیر کلاس کې دا شو چې دی کافرانو دا منصوبه جوړ کړله چې څومره هم زمونږه تجارتي قافله د شام نه را روانه وه او هغوی څومره هم ګټه کړې ده، نو دې نه 1 روپۍ چې دا به موږ ځان نه لګو، بلکې دا به موږ د دې مسلمانانو خلاف چې دا به لګو، د هغې دپاره خپل ټول مال یې ولګو. په 3 کال باندې اواز ولې دا ته وایه بل سپیکر را کوز کړي بره وکړئ د سپیکر ما په خیال دغه د پنکې بل امره بندي کوي که نه، زه بل امره اسې ویم. ها تاسو ته زما اواز درځي که نه؟ لږ رامخکې شئ نو زما اواز غټ دی انشاءالله. ها لږ رامخکې شئ که نه؟ خالی نو د مسلمانانو او کافرانو دا یو فیصله کن جنگو چې الله پاک په دې کې مسلمانانو له فتح او بری کامیابی ورکړې وه. په دې کې مسلمانان حضور صلی الله علیه وسلم انتظامی طور باندې په یو ځای کې 50 کسان چې دا مقرر کړو او هغه 50 کسان له مشر مقرر کړو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ. عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه په سرکردګۍ کې پیغمبر اسلام 50 کسان دا مقرر کړل چې دا 50 کسان په دې غر باندې موجود دي او دې کسانو ته دا هدایت ورکړل چې چرته منګه جنگ ګټو جو تاسو به دې ځای نه راګوزیږئ، کمنګه جنگ بیلو هم به دې ځای نه راګوزیږئ، که مسلمانانو ته مال غنیمت حاصلېږي هم به نه راګوزیږئ، تر دې پورې که موږ باندې دومره حملې وشولې او موږ دومره مړه شولو چې لکه کارغان راغلل او موږ وړلو که نه بیا به هم تاسو دې ځای نه راکوزېږئ. دا ورته دا خبره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړله. کله چې جنگ شروع شو او جنگ کېدو مسلمانانو له الله پاک کامیابی ورکړله او کافران چې دا د دوی وار پار خطا شول ادو وتښتېدل. کله چې دوی روان شول تښتېدلو نو مخکې دا خبره شوه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خی طرف ته ګس طرف ته دا کسان ټول مقرر کړو، دغه شان دي کافرانو هم خپل خی طرف ته ګس طرف ته دا کسان یې 15 ګروپونه جوړ کړو تیر کلاس کې شو او میمنه چې کم طرف و میمنه خی طرف ته دا غي مشر خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې په دغه ټیم کې لا صحابي شوی نو چې کله دې صحابه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو هغه ته ظاهري طور باندې فتح میلاو شوله نو دای کسان د خپل ځای نه راکوشول او دوی دا خبر وکړه چې موږ ته حضور صلی الله علیه وسلم چې ویلو نو دای موږ ته د دې لپاره وي چې د جنگ د ختمېدو پورې اوس موږ راکوشو د دې لپاره راکوشو چې موږ د مسلمانانو سره مال غنیمت راټول کړو. صرف وجه دا غي دا چې موږ د خپل ورونو مسلمانانو مدد وکړو ځکه چې جنگ خو اسیم ختم شوی دی او خو مال غنیمت راټولول دي، خو چې موږ لاړ شو موږ د خپل ملګرو سره مدد وکړو. عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د دې چې کوم امیر او ته ډیرو چې هغه تاسو مو کوزیږئ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي که هر څه چل کېدو خو تاسو مونږ کوزیږئ، خو نه هغه چې مونږ کوزیږو. نو لس کسان پاتې شولو او نور 40 کسان چې اندارا کو شول دا غډې رکینا کم باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه تیرانداز سیندا مقرر کړو او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دغه ته پته ولګی خالد ابن ولید ته، نو خالد ابن ولید دا خو ډیر زیات اوخيار سره او ډیر زیات بهادر په اسلام کې هم او په کفر کې هم، نو هغه ته چې پته ولګی دا چیرې د مسلمانانو خپل ځای چې دا پرې خودو مسلمانان چې کوم ځای هغه ته مقرر شو نو هغه پرې خودو، نو هغه د موقینه فائدہ واغستله او د شاتې نه چې دا راغله حمله وکړه په مسلمانانو باندې، یعنی دا کافران خود لريو او مسلمانانو تریو، خو چې کله ته پته ولګی نو د خی طرف نه لکه میمنه باندې حضرت خالد بن ولید د مقرر شو نو هغه راغی او دغه لس کسان چې کوم عبد الله ابن جبیر د پنکې ولګوي کته دغه
عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه چې کوم دغوی مشرو نو هغه لس کسانو او لګي او کافرانو په ټول په جواب باندې راغلو کافرانو په ټول په جواب باندې راغلو نو هغه مسلمانانه ختم کړل هغه لس کسانه ختم کړل ال چې شاته کافرانو ته پته ولګیدله کافرانو ته پته ولګیدله چې زمونږه کسانو حمله کړې ده شاته طرف نه نو هغه بیا راو پښول نو ال کافرانو چې تختیدل هغه راو پښول او ال کې د شاته طرف نه خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په دغه ټیم کې د صحابه شوی نو هغه چې نه دا رامن ډکړه نو مسلمانانو به مېس کې را بند کړل لکه یو مسلمانانو خو کافرانو غلا ورکنه چې کافرانو ته پته ولګیدا چیرې زمونږ ملګری شاته نه راغلي او حمله کړي هغه هم راو پښول او شاته نه هغه رااله نو مسلمانانو به مېس کې راګر شول نو په دې کې مسلمانانو ته ډیر زیات نقصان ورسېدو ډیر مسلمانان چې دا په دې کې مړ شول یو په دې کې کم صحابه کرام چې مړ شوي دي نو پای کې پر اوس کا د تیر هفته کې ما ذکر کړو د حضرت حمزه رضی الله عنه د نور صحابه کرام پای کې یو حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ مکه ابو عامر فاسق چې کم دی مکه تیر شو ها ابو عامر فاسق د دزویو حضرت حنزله رضی الله عنه د دزویو او هغه ابو عامر رايب چې دی په احد کې مسلمانانو ته ډېر ګران پرې وته ځکه چې یو خدای راټول نه لاولې مقابله لاره وته بل دا دی وکند کنه واغې کې حضور صلی الله علیه وسلم ارتوشه ورستو راځي ان شاء الله نو دا حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ چې دین هم ډېر په بہادرۍ سره په دې جنگ کې جنین دا جنگ کېدو ادا حضرت حنزله د ابو سفیان چې په دغه ټیم کې صحابي شوی نو او د کافرانو مشرو او د کافرانو بالکل لکه د ټولو مشرکان چې دی ټولو لکه سپریم کمانډرو هغه چې نه دی حنزله رضی الله عنه سره مقابله تراغه د هغه باندې گزار وکړو او د شاته نه یو کتو شداد ابن اوس شداد نو مداغنا هغه شداد ولګي او په د باندې د شاته نه حمله وکړه حضرت حنزله رضی الله عنه ورته کومړ شو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دی وفات شو نو پیغمبر سلام ولیدل چې د فرشتي راغلي او د غسل ور کوي او د چې کله صحابه کرامو د الله شکتو نه د سر نه جندا وختس او دا وبس سیدلې د وختونه وبس سیدلې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور ونه د پوسو کو چې د په حالت د جنابت کې مطلب د وادي کړو او اول ورځې وي چې کله دغه وشو د احد اعلان شو چې تاسو زی جنگ د پاره جندا اوځي نو دی وی چې راکزه اوس د کېګما غسل کوم او بیا زما نبی امر علیه الصلاۃ والسلام په حکم کې به تاخير راشي خو نبی امر سلام په حکم کې تاخير راشي اند زر چلند لاړو الله کې نو دغه دوله فرشتو چې دا غسل ورکو دیو جنا حضرت حنزله رضی الله عنه غسیل الملائکه دا د خطاب د غسیل الملائکه د تویل کېږي غسیل ویل کېږي لام چې د ملائکه چې دا لامبولې ملائکه هغه چې غسل ورکړل بیا او دی حنزله رضی الله عنه چې کله ته پته ولګیلا چې زماد خپل ابو عامر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کند کړل نو ورستو راځي ان شاء الله حضرت زید عنه پیغمبر سلام هغه کند تر ارتاو شو مو درې حنزله پلار دا کند کړل او د بدر کې د بری احد کې د ټول اول 13 کلاس کې ویل شو چې د ټول اول جندار او د خلکو ته خلکو تاسو ما پیژنې زه ابو عامر راهب یم او سو ان شاء الله عمر راشي مسجد زرار چې کوم دی دا د مشوره باندې چې دا کافرانو روکړو ان شاء الله ایده سبق کې راغی نو کوم سبق ته ایګو بیا راشي نو پدې کې دا حضرت حنزله نو دا شهید شو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سوبري وي چې دا سوما پرې چې زه د خپل پلار ابو عامر چې نن دا زمړ کما او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ضبط دې پرې اجازه ته ولنه ورکړه کله چې دا بګ دوړ مچاو شو او صحابه کرام لکه د یو طرف نه د بل طرف نه رالو نو بلیږي یو صحابي حضرت مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا پکې راغی مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه صحابي چې کله د اسلام نو قبول کړي نو په مدینه منوره کې د ټولو نه مالدار صحابي او په مدینه منوره کې د مکه مکرمه کې د ټولو نه ګراني کپڑے چې کنه دا بدا غوستلې د ټول لګرانی کپڑے چې دا بدا غوسري او لکه څنګه د هغه زمانه چې کم دغه وو کم هغه پیشن وو نو اول به مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا به دکو ندی مصعب بن عمر رضی الله پیغمبر اسلام جنډه ور کړو د مسلمانانو او چې دې کله شهید شو نو هغه جنډه بیا حضرت علی رضی الله عنه ور کړل شو خو مصعب بن عمر رضی الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان په حسن کې وو چې کله دې مړ شو دا مصعب بن عمر شهید شو نو کافرانو او پایږي یو دا خبره مشهور کړله چې نعوذ بالله حضور صلی الله علیه وسلم وفات شو او حضور صلی الله علیه وسلم چې نه دا شهید شو نو مسلمانانو او صلی چې دا وګرځیدل په دې معنی یو کافرانو د دوانو طرف نه حمله وکړه د شاته طرف نه هغه خالد ابن ولید لري راغلل او مکه چا کم کسان تختیدل چې هغه ته پته ولګی چې زمون کسان وس
کامیاب شول نو هغه هم د شاته نه راغلل نو دا حالات شول بل یو حالت دا راغی چې خبره مشهوره شوله چې نعوذ بالله حضور صلی الله علیه وسلم شهید کړی دی نو دا د مسلمانانو حوصله کمزوري شولې نو خلک بیا جنگیدل خو لکه دوه نه جنگیدل نه دی وجه نه مسلمانان چې دا لکه شهیدان بغړ شول او پدې لای کې یو صحابي حضرت یمان رضی الله تعالی عنہ حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ د پلار چکم دی کنه یمان حذیفه چې د پلار نوم یمان دی رضی الله عنہ نو دې په کوم خلکو چې دا په والو کې شهید کو مسلمانانو خدای لکه راوینو ا دې و دې حذیفه ته ډیر چې دا خو ما پلار دی او خو لکه خو دغه یو قسم لا خړ روغه او چاته دا پته پکې نه لګیږي چې دا زمونږ د راغوي دي نه دا یمان رضی الله عنه دې پکې شهید کو او خو دې په غلطي باندې شهید شو او دا قتل خطا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د دې کور والته حضرت حذیفه ته وی چې موږ به تعالی دې چیرنده بدر کو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کړه دا حکم وکړو حذیفه نو چې نه ما د خپل پلار خون چې مسلمانانو ته معاف کړل دغه دوه په قص باندې نه کړل او دا ورته وی چې زه دې چیرنده نه اخلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وی پلار ته دعا وکړه بل پدې دی کې چې کله دا کافران راغلل واپس رالل کنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه غیر چا پیر سوار له صحابه کرامو هغه سوار له صحابه کرام او مهاجرین او انصارو خدا اکثر بداو کنه چې پدې کې به ټول کسان چې دا موجودو باز ټیم کې به یو چې یو ځای کې به خطر جو دې وو نه بعد سوار لس نه بعد دوه کسان لړل درې بلاړل لس په پاتې شول یا کله دولس پاتې شول کله بلس پاتې شول دیو جنا د سیرت په کتابونو کې او په احادیثو کې مختلف تعداد راغلي دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محافظین یعنی چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غیر چا پیرو حفاظت کوو دا سو کسانو نو 40 ذکر کړی دي چا اته ذکر کړی دي او ټوټل 14 کسانو ټوټل 14 پای کې هوا مهاجرینو چې پای کې حضرت ابوبکر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن عوام او ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه داو پدې کې حضرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه هغه مکه چې په jihad کې مشغول او مصعب بن عمر ولا jihad اجنډا چنن دا ور کړی و نه پکې نو خو ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه وداو او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه زبیر ابن عوام او ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه دا هو مهاجرین صحابه کرام دین علاوه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غیر چا پیره هو د انصار صحابه کرام ولاړو دا هغه کې یو نوم ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ یو حباب ابن منذر رضی الله عنه عاصم ابن ثابت او حارث ابن صما سهل ابن حنیف سعد ابن معاذ او اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنهم دا او صحابه کرام دا چې نه دا د انصارو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه غیر چا پیره پدې کې با ما تاسو چې ټوټل خو لکه 14 کم چې په غزوه احد کې صرف او صرف دوی بنور هم جنگیدل با او دوی زیات موټو دا وکړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حفاظت وشي نو دوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بغیر چا پیرا کېدل با کله خې طرف ته ګس طرف ته مخې ته او شاته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت پې کوم پدې کې با څنګه سان به ضرورت په تور باندې لکه یو به یو ځای تلاړو بل ځای تلاړو نو چا چې سونه لري دي ناغي ذکر کړی دي سو کوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلس کسانو یا دولس کسانو دا بدخون او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پدې کې با د دونه ډیر زیات خوشاله پدې کې یو صحابي زیاد ابن سکن رضی الله تعالی عنہ دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حفاظت باندې مأمور زیاد ابن سکن رضانو او دې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حفاظت تکو نو د کافرانو چې نه دا وښتو په دغه باندې په غشو باندې وښتو خو دې دومره په جاني سره جان بازي سره دغه شو کنه چې دې بګشي چې کله چې اخرانه وخت دغه کنه نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان ته رانږدې کو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په د په دغه باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناسو د خپل سر دغه چې مخ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپوق باندې چندا کې خودو او په دغه حالت کې دنه چندا سالاړو پدې دایګه چې کړه دا پک دړ مچاو شو نو پدې کسانو کې یو کسو عتبہ ابن ابي وقاص چې دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورورو دته چې کړه دا پته ولګی دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ جی سری شناوس لږ تیز کړه تاسو आवाज درځي دا دغه لګ دی خو کده الګ تیز کا
ها ها نو یو دو کسانو په پیغمبر اسلام باندې حمله کړو یو عتبه ابن ابي وقاص او ایو عبد الله بن قمیعه عبد الله بن قمیعه عتبه ابن ابي وقاص کله د سعد ابن ابي وقاص رضان هورورو د چې کله مقاومون دلګنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله کول زکه ول شمه نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې غش وشتو ها او یا دغه وشتو ګټه وشتله دا ګټه د وجنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلی مبارک لاندې غاخونه لاندې مخامخ غاخونه ته صنایع وای کنه صنایع مخامخ د دوه غړ غړ غاخونه چي دا باسه ته صنایع علیا لاندې ته صنایع سفله ویل کیږي د دې خواته دو یو غاخ خې طرف ته ګس طرف ته مخ ته او شاته د ته رباعیات ویل کیږي رباعی او د یو خواته انیاب دي یعنی کم دا نقدار غاخونه چې د لګټ دي کنه د ته انیاب ویل کیږي نو د لاندې جامه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صنایع خواته کم رباعی غاخ چره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شهید شو رباعی غاخه کم لګي دا غاخونه دي کنه د مخامخ چې دوه کم دي لپاس او لاندې دي ته صنایع ویل کیږي نو دا نه د دې خواته دې طرف ته خې طرف ته چې کم غاخو رباعی هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا زخمی شو او شهید شو او بل پیغمبر اسلام دا شونډه نه لاندې شونډه دا هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نه دا دغه شو دا په کانی باندې دغه وشتلی و ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوسغره غوستلی و بسغری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوستلی و او بسغره کې ټول پټي ټول انسان پټي خو مخ ته انداز کاری نو عتبہ ابن ابي وقاص د ولګي او کانه راوچت کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل مبارک وشتلا نو داغي غاخ او لاندې شونډه جننه دا شهید شول بیا داغي نه بعد یو کسو عبد الله ابن قمیعه د چې دا د قریش یو مشهور پهلوانو غټ پهلوانو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله وکړه او پیغمبر اسلام باندې حمله وکړه او پیغمبر اسلام خلک څنګه اغوستلی و نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دومره په زور حمله وکړه کنه چې پیغمبر الصلاۃ والسلام چې کوم څنګه اغوستلی و نو دا هغه کړی نه دوه کړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک کې انده لاړلې او د پیغمبر د عبد الله ابن شهاب زهري هغه چې نه دا راو کانه راوسو او داغي په زخمی کړه تندې چې انده پیوښتو یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دغه شول نو د پیغمبر اسلام د مخ مبارک نه ویني روانه شولې یو صحابي مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنہ مالک ابن سنان دا د انس ابن مالک چې کوم مشهور امام دی کنه دا داغي پلارو دی مالک ابن سنان دا انس ابن مالک رضی الله عنه پلارو نو د مالک ابن سنان ولګي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خله مبارک باندې خله ولګول پر دغه باندې مخ مبارک باندې او څومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وینه هغه وسکله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې تا ته چرته هم لن تمسکنا تا ته هیڅ کله هور چلند نه شي درځي تا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دغه دی وسکل دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زخمی شو صحابه کرامو دا ټول حالات انده لیدل خو ډیر په جاني سره بیا هم چرنده جنگیدل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ چې کوم طلحه ابن عبید الله چې دې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طلحه الجود ویل نو مخکې دا خبر وشوله چې دی ابو عامر راهب چې کوم دینه دا یو کند کړنلی و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آی کند تر غزار شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وجود لګټ درون شو یو بدا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خودونه جندا د کړو هغه دو زغری جندا اغوستلې وي دیو نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را غزارېدو نو حضرت طلحه رضی الله عنه خپل وګ جندا کې خود املای کې خودلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پای باندې خپل کې خدا او لاړو طلحه رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کڅوک جنتی لیدل غواړي نن کڅوک نن جنتی لیدل غواړي ناغه طلحه ته وګورئ دا طلحه چې دا جنتی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات ضعیف شو نو دې طلحه رضی الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او حضرت علی رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سهاره ورکوله چې یو ځای نه بل ځای ته بدلو طلحه رضی الله عنه کله حضرت ابوبکر صدیق هم فرمای چې حضرت عائشہ فرمای چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې بکله هم دا غزوه احد تذکرہ کوله نو بغیر خبره خامخه کوله چې کان ذلک اليوم كله لطلحه چې دغه ورځ ټوله د طلحه رضی الله عنه لپاره
مطلب دا کنه چې لکه نور صحابه کرامو جنگیدلو او ټول لزیات فائدې چې کنه او ټول لزیات کم جنگیدلو ناغه طلحه رضی الله تعالی عنہ یو روایت کې راځي چې حضرت طلحه رضی الله 45 په یو روایت کې راځي چې 39 زخمونه د پملا باندې د ټول جسم باندې چې د حضور صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره لګیدلو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حفاظت کو کافرانو با غش وشتل د ورتلاس مخامخ کو کافرانو با غش وشتل د ورتلاس مخامخ کو تر دې پورې چې د لاس بالکل شل شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او چې کله د لاس شل شو او د غوتی نه دا وې کټ شو کټ نه دا د سي د غم د وجه د افسوس د وجه نه سي یو روایت کوي چې د سي لکه موږ چې څنګه دغه شو کنه نو موږ د سي اسویلې کو نو د سي اسویلې وکړو د سي لکه په عربي کې حس د سي وکړي کنه او یاد دي چې دا حسنون وي یعنی په بعض روایتونو کې نون پکشته نو داغه نه حسنون جوړ شي د سي حسنون او بعض روایتونو کې دي چې د سي حس وکړو کنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کته دی په باندې بسم الله ویلې او د سي دا حس نه ویلې نو ملائک پر هغه ته به چت کړه او د ټولو خلکو بلې د اسمان په فضا کې به ته چت کړه وي است الله سیندا بخده پاک کړو نیو روایت راځي 70 نه زیات زخمونه حضرت طلحه رضی الله په خپل زخم باندې چې د خپل وجود باندې چې انده سکري دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حفاظت کړل او د چې کمپلارو د حضرت انس رضی الله عنه ابو طلحه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غش به وشتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی وی کنه چې ما په دغه ورځ باندې خپل روټ سونه تلاش کړی کنه ما چې زما پزماکه باندې ټول نه بغوسترین انسان هغه زما دارور دی او چې زه دا وینم چې دا زم مړ کما دغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې گزار کړل نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل ټول غش ورکړل او دته وی ارمی یا سات ارمی فداک ابي و امي چې ای سات وشتل کو زما مور پلاټ دی پتا باندې قرباني وې دین موږ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچاته دي سوي چې زما پلاټ دی پتا باندې قرباني ستا مور دی پتا باندې قرباني سعد ابن ابي وقاص په دې خبره باندې هغه دغه به کول سیالي به خلکو سره کوله او په دې خبره باندې فخر محسوسو چې زه هغه صحابي ما زما لپاره الله پاک پیغمبر اسلام خپل پلار او مور باندې چې یو ځکړي دي قربان کړی دي د دې صحابه کرامو کې یو صحابي حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو دجانه هم رضی الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خی طرف ته او ګس طرف ته هر طرف ته جنن دا به ولاړو دوی چې سبا خی طرف ته ولاړو ما او ما ته پته وای چې کافران به ګس طرف ته حمله کوي جزبه ګس طرف ته شوم ګس طرف ته جنن دا به شو او یو روایت کوي چې دی به خپل زیبانی ولاړو او کافرانو بغشر وشتل خو دی به خپل ځای نه لګیدو لکه دا لګیدل جو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ناګي ته بډاریک دغه رسیدو د 50 نه زیات زخمونه چې نن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابو دجانه رضی الله عنه ته ورسیدل او چې الله پاک مرګ نه ولګره نو ابو دجانه رضی الله عنه په دې ټیم کې چې دا وفات نشو هغه 50 نه زیات زخمونه پیرال او دې وفات نشو بیا ورسره دا صحابه کرامو په دور کې چې دې وفات شوه دي کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کافرانو د حالات ولیدل او خپل تکلیف ولو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پرې کافرانو باندې افسوس وکړو او ویچر دا الله پاک به څنګه هغه قوم ته جنین دا کامیابی ورکی هغه قوم ته الله پاک څنګه بره ورکی چې د خپل پیغمبر سره دا سلوک کوي حال دا چې پیغمبر خود دوی لپاره ډیر زیات مینناک ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خود دوی لپاره خبره اتر کوي د دونه اس نغواري د دوی ته صرف د دین خبره کوي صرف د اسلام خبره کوي چې خلک تاسو دین قبول کوي تاسو کلمه وای نه تاسو به کامیاب شئ تاسو به جنت ول جوړ شئ خو دای کافران مشرکان هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پکار خدا چې دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احسانونو شکریا ادا کړو لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دومره ظلم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ویني مبارک روان کړل او دا الله پاک ته بسونه کوي او حضور صلی الله علیه وسلم ته بسونه تکلیف رسیدلو منګه راغي سوچوم د شکوله څنګه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو څو کسانو کافران صفوان ابن امیہ سال ابن عمر او حارث ابن هشام دوی د پیغمبر اسلام خیره کوله نو الله پاک منکو چې لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او يعذبهم فانهم ظالمون چې ستاره پاره د اختیار نه څه نشته لري ک الله پاک دوی ته توبه توفیق ورکړي او عذاب وته خو تور ته خیره مکوا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک د دعا وختله او دوی په بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داوي اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یا الله زما دي قوم ته بخنه وکي دوی پويږي نه دوی پويږي نه چې خپل نبی سره څه حالت کول پکار دي دوی پويږي نه چې خپل محسن سره څنګه راغه د احسانونو بدله ورکول غواړي دوی نه پويږي یا الله دوی ته او د قدرې وانه کسان چې کم صفوان ابن امیہ سالم ابن عمر او حارث ابن هشام دوی ټول د الله پاک به اسلام نصیب کړو او بیا ورسره دوی مسلمانان شو
هو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باقاعده به دوته دعاګانې جندا وکولي پدې کسانو کې کم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جانثار صحابه کرامو پدې کې یو صحابي حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ حضرت قتاده رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حفاظت کوو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غیر چا پیرا کېدو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څوک نقصان ونه رسي تکلیف ونه رسي او پیغمبر سلام چې تغشه ونه لګي نیو غ شراغه او د حضرت قتاده رضی الله عنه پستر غبانې چندا ولګیدو قتاده ابن نعمان پستر غبانې ولګیدو چې کله د پیغمبر سلام پستر ولګي د قتاده پستر غ ولغه د استرګي جندا غاټه راوته غاټه دې سه بهر پاتې شو غاټه بهر پاتې شو د راغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله ولو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لپاره ته دعا وغواړه چې الله پاک زموږ استرګ جنن دا بهتر کی نو روایتو کې راځي چې یو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه کوم چې لکه تک غواړي نو ستاره لپاره به دعا وکم الله پاک به ستاره استرګ جنن دا بلکه خبر کی او کته غواړي نو بده باندې صبر وکا او بیا به دې په بدله کې الله پاک تعالی په جنتونو جنن دا بدر کی نبی الله رسول الله سلام جنت مې عمره زیات وخته او په دنیا کې زما یو قدر او زما سره ډیره مینه لري او زه سره ډیره مینه لرم نو که زما استر غری سینې او ما ویني نو به زما نفرت پیدا کی نو ته ما ته دعا وکړه چې خدای پاک له جنت عمره کی ال استر کې راته دعا وکړه چې استر غمم خدای پاک وروږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د استر غ راوغستله او هغه په هغه زید کم غاټه چوکنه پر استر غ کولنه نه باسله لاس مبارک به راکو دعا وکړه الله پاک دا استر غ چې نه دا جوړ کړل او صحابه کرام فرمایي چې په من کې په مدینه منوره کې د ټول نه بهترین سترګې د حضرت قتاده رضی الله عنه وي حضرت قتاده نه فرمایي چې ما ته په پته نه لګی دا چې دا سترګه دا سترګه نو ما وګورل چې په کم سترګه باندې په زمانه نظر ډیر لګی دوه کنه کم سترګه با ډیر زیاته پور نور با نو ما ته پته ولګی چې دا هغه سترګه کم چې په اوهد کې چې دا زخمی شو دا د حضور صلی الله علیه وسلم د دعا او د حضور صلی الله علیه وسلم دا برکت نو ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا دا برکت ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لمس کولو داغي دا دغه د مسکولو داغي دا برکت ته او الدغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم ته خیری نه کوي که پیغمبر سلام خیری کړو دا ټول خلک به تباشه بو برباد شه بو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام له ترغیب ورکړي تاسو خو به بادرې سره جنگيږي تاسو دې دا دقیقه مو چې کله کافران پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات د خبره مشهور کړله چې نعوذ بالله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی نو بعض صحابه کرام هغه ته تربی تر شول واغوي لکه دسه دغه شول وېریدل او دسه یره غونډه کې پیراغله او دا پیراله چې دا به کوسته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شو نیو صحابي انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ ډیر امغه د شو او خلکو ته اعلان وکړو چې اے خلکو مونږ خو د الله لپاره راغلیو اے خلکو مونږ خو د الله پاک د دین لپاره راغلیو مونږ خو چې د پیغمبر ملګرتیا کو د الله پاک لپاره ملګرتیا کو الله پاک ژوند دی کته زو د الله پاک لپاره جنگيږي نو راځي رامک کې د کافرانو مقابله وکړي او کته زو چې دینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لپاره مړکیږي جو بیا ځي په مخبانه لکه چې خلکو خدا خبره مشوره کړی دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دینه دا وفات شوی او دا اعلان دوغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه او انس ابن نضر عنه د رامن ډکړه خلکو ته پوښتنه کو پیغمبر علیه السلام ته پوښتنه کو چې ته چرته ځې اين یا سعد نو دوی چې انی اجد ريح الجنه دون احد چې دا د احد ریغه نه ماده د جنت خوشبو محسوسيږي او زه د کوم نو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبر وکړه صحابه کرامو ته او لاړو او ډیر په بازاري سره چیندا و جنگیدو او شهید شو دا انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ د په غزوه بدر کې چیندا پاتې شو په غزوه بدر کې پاتې شو نو کله دې پاتې شو د ډیر زیات افسوس کو دا دغه وکړو عهد او لوز وکړو چې کله آینده د مسلمانانو د کافرانو سره جنگي نو زه به خامخ اعظم دغه مبارک الله پاک آیتونه نازل کړل من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نو دا وی په مؤمنانو کې بعضی کسان دي چې خپل وعده او کوم لوز دي الله سره کړو نو هغه د رښتینه کو انس ابن نضر هغه عهد او لوز چې دا رښتینه کو بل پدې غزوه احد کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کافرو داغه نوم ابی ابن خلف دا ابی ابن خلف په مکه مکرمه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات نقصان رسو تکلیف رسو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی کنه وی ما یو اساتل داغه نوم د عود نوم د لاغینا عود نوم دی او زه 3 ساعه مطلب یعنی ونی ماته کیلو دا زه غله د ورځې خوراک ورکوم خو د سره لپاره می ساتل لري چې یو ورځ به په دغه اسمانه سوريګم او تا به په هغه باندې مړ کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې دسی دا ان شاء الله تب زه ورته تب زه مړ کوم په ابی ابن خلف سره انده لکه په غزوه احد کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پټې دوه
ها او دی ابی ابن خلف بدا اعلان کوو چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم ځای دی ځکه نن بیا ځ ژوندې پاتې کیږم یا به هغه ژوندې پاتې کیږي په موږ دواړو کې به یو کس خامخامري او د ډیر په جذبې سره او ډیر په دغه سره جندار او تر په جوش سره چې د حضور صلی الله علیه وسلم چې دا وځه مړ کومه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا صحابه کرامو دا اندازول لګنه نو صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجازه ته وته چې موږ ته اجازه راکړه چې موږ دې مړ کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته نه تاسو د نقلار شه دی را پرې دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولګیدو حارث ابن صمه حارث ابن صمه سره ورکوټه غونډه کې نه زوا هغه دی راوغستا او د دې ابی ابن خلف د مړی نه د له اصل کوټه ور دي مطلب لکه وای غراو نو دی ابی ابن خلف چې دا تړتق شروع کړل او منډي شروع کړل او چغې شروع کړل او دومره فریاد شروع کو چې خلکو پورې خاندل خلکو ته ولې دونه جاړي او دومره چغې چغاري ولې وي چې زما دغه نه مړی د مینځ درکې چې زمانه د شلیګ ارتاوی ګرانه نو ورته چې خلک د چا لاسونه نشته د چا خپې نشته او خلک دونه تکلیف باندې نه دي او دومره چغې فریاد نه کوي او ته دومره چغې فریاد کوي آی تاسو ته پته نشته چې زه وهاله چایم ها وهاله چایم د دوانو جانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او کنه نه په ما باندې تو کله مو کنه لاړې را باندې تو کله بس زماره پر هغه پوروي زه خو لا په نظام باندې والم ها او دغه حالت کې دی بیا او دا خبر راځي شو چې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما اته ویلو چې د مرکو نو پیغمبر سلام ما ته ویلو نو د پیغمبر خبره خدا خود دروغجن نشي کېره نو زه هغه چې کوم عالم دا والو یا ما ته دومره تکلیف ته چې ما ته چین او آرام نه راځي او ډیر زیات تکلیف پیو او دې کار کسانو ځان سره چنن دا او دغه زخمی حالت کې خدای له مکه مکرمه ته نو رسیدله صرف نوم دی یو ځنه صرف هغه دې دې ورسېدو جو الله کې مردار شو دا او به ابن خلف کله چې جنگ ختم شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قتل غیر چاپیرا د کم چې دغه شهیدانو داغي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اندازه غستله یو دغه راوي حضرت علی رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنه دورال او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له اوبر اوړي حضرت علی رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنه ولګیدا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کم مخ مبارک او نور زګونه چې کوم پاغي باندې ویني ناغي چې دنده پقلاره قلاره باندې پاکولي او د پیغمبر اسلام چې څومره کافرانو کنه آی کافرانو چې نه هغه د مسلمانانو نه لاسونه کټ کړو د چانه پوزي کټ کړو د چانه وګونه کټ کړو اذا لاسونه مسله کړو پدې کې ابو سفیان دا یو مکالمه کړی و د عمر رضی الله سره کله چې قریش د واپسې اراده وکړه لګا نو ابو سفیان یو غرد وخته او دا وی چې افیل قوم محمد صلی الله علیه وسلم چې په دې قوم کې محمد ژوند له کمل له جو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ولما ورکوي دی بلګي جو بیا وی افیل قوم ابو بکر په دې قوم کې افیل قوم ابن ابي قحافه چې ابن ابي قحافه یا د ابو قحافه زوی ابو بکر داشته جو پیغمبر اسلام جواب مور کوي درې پیر دا سوال وکړو بیا وی افیل قوم ابن الخطاب ای په دې قوم کې ابن خطاب شته یعنی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه شته جو پیغمبر اسلام جواب مور کوي بیا دوی اما هؤلاء کچره دا خلق وې نو دوبا جواب خامخا ور کړی خو دوی مړ دي حضرت عمر هغه د پیغمبر اسلام ته جواب ور مار کو خو جو جلالی نه صبر ونکو او دې چې کذب ته والله یا عدو الله اې دا خدای دشمنه ته دروغ وې اللهم ژوند پیغمبر هم ژوند دی ابو بکر هم ژوند دی او زه چې دا هم ژوند دی ابو سفیان چې کله دا دغول کنه نو هغه اعلو هبل یعنی بار دا کول خپل هبل ته چغواله چې هبل ته دی اوچته حضرت عمر رضی الله عنه دا په جواب کې الله اعلى واجل چې تاسو هبل ته چغوای هو هبل چې دا اوچت نه لري بلندی او چتواله ټول الله لپاره دی الله اعلى واجل بیا ابو سفیان چې دا وی چې ان لنا لعزا ولا عزا لكم چې زمون لپاره عزاله عزا دغه د بوتان نوم دي او ستاسو لپاره عزا نشته نو تاسو مددگار نشته نو حضرت عمر وتوي الله مولا ولا مولا لكم نعم المولا ونعم النصير چې الله زمونږ مددگار دی تاسو لپاره الله پاک مددگار شي بار بار دا خبرې کولې او بیا دا وی چیرې زمونږ تاسو 70 کسان چې دا الته زموږ کړو 70 و موږ تاسو مګل لاوډې کسان یو د لمړکل موږ او تاسو برابر شول حضرت عمر ته برابرۍ نشته ځکه تاسو چې کم قتل شي هغه په ور کې په پراته زمونږ چې کم قتل شي په جنت کې دا قرص پر پاس و ودره
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته دا خبرې چې دا به کولې کنه بیا ورته دا وی دی ابو سفیان چې کړه تلو په اخر کې ورته وی چې لکه د چلې چې اوس خو تاسو موږ سره دغه وکړو کنه جنگ منګ دی وکړو موږ وګټل خو ته چې نه دا ګټلې اته زموږ سره دا کې ان شاء الله آینده په دې کال کې یو سور دی بعد بیا به راځو او بیا په دې کې زموږ سره جنگي نو ورستو بیا چې دا بل جنگ شوی دی دا مې دې پرته سره مکالمه ویل چې اخره کې دا وعده وکړه دې سره ابو سفیان دا وعده وکړه چې اوس خو جو سو شو او شو خو ان شاء الله آینده کال به دې ورځ باندې پدې کې بیا زموږ استادو جنگ وي او بیا به چې دا مو جنگي کو مسلمانانو او کافرانو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره شوې بیا چې کله حضرت علی رضی الله عنه فاطمه زان هرال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زخونه چې کوم هغه ټکورول خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زخم د وینه چې دا نه دخیله وینا چرنده په مخ راوتله اصحاب کرام با وینا چرنده باندې د کوله خدای به نه پر خدا راغستله به او محفوظ کوله به چا بس کله نو حضرت علی فاطمه نه ولګیدا او د چټای او ټوکړې راوغستله هغه وسېدله او بای کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورکو دا غیرو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دغه چرنده وینا دا بیا ختم شونه پدې مجاهدینو کې او په شهیدانو کې یو سعد ابن ربیع رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د تلل کنه خلق تلل نو سعد ابن ربیع رضی الله عنه ماته پیدا کړي سعد ابن ربیع ما وللو چې د په کم ځای کې خو چې چا ولیدو نو ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا دا سلام وي او تو ورته وایي چې وقل لك یا رسول وقل لك رسول الله كيف تجدك ستا سهل مطلب ته څنګه محسوسه نو دې خلق ګرځیدل په سعد ابن ربیع رضی الله عنه او سعد ابن ربیع ولیدو په زخمیانو کې چې بس در ژوند اخرنه ساعت او پای کې دی ولدو خلق ورته وی چې تا ته حضور صلی الله علیه وسلم تا ته سلام وای او دویم تا دا خبره کوي چې ستا سهل له نو دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وای چې ما د جنت خوشبوئی ما ته خدای پاک محسوس کړی دا حاضر جنت خوشبوئی محسوسوم خو زما د قوم دی خلکو ته وای انصار ته وای چې سو پورې تاسو په ساونو کې سای او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف ورسېلو نو د قیامت پر باندې بعد ما لاس یو تاسو بغریونی تاسو به پریدم نو سو پورې چې تاسو په ساونو کې سام موجود وي او تاسو ژوندۍ موجود وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو نقصان چې دا باندې رسوي تکلیف باندې رسوي یو روایت کې دادی بل روایت کې دادی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا جواب کو چې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایا چې جزاک الله عنا وعن جميع الامه خیرا چې الله پاک دې تعالی او ټول امت نه خیر بدل دې کې تاسو موږ سره ډیر زیات خو وکړل تاسو د اسلام ته انداز را نصیب کو او موږ ته جنې زمونږه ژوندۍ لري بدل کړي دا یو د وفات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذکر دا خبر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمه الله نصح الله لرسوله حيا وميتا د اصحاب ابن ربیع دغه سردار او د قریش سردار او د کافر اوس او خزرج والو دغه سردار نو پیغمبر اسلام دعا وکړه چې الله پاک دې پاغه باندې رحم وکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لپاره خیر خوایي وکړه په ژوندونی په حالت باندې او د مړو په حالت باندې په دې شهیدانو کې یو صحابي عبد الله ابن جحش هو عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ دی وی د خپل واقعا ذکر کړی دا چې عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ یو دیو او یو د سره بل صحابي وو د یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د دې دوه ملګرتیا وا نو دوی چې کله دا جنگ شروع کېدو کنه د جنگ شروع کېدو نه مخکې دوی چې راځي دوه لاټ دوه دعا وکړو دوه یو بل لپاره دعا وکړو او دوی دا وی عبد الله وی سعد ته چې زه دعا غواړم نه ته په امین وي او چې ته دعا غواړې جزو باغ باندې امین او استاد چې الله پاک نه څخ وخت تر ځان د پاره غواړم او زه بر ځان د پاره چنده وغواړم نو سعد رضی الله عنه فرمای چې موږ دوه په وګټ کې کېناستو لاول عبد الله شروع شو عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترور جو زینب بنت جحش کم وای تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك الله وتعالى دنوم چرنده راضی ان شاء الله نو دا وی د عبد الله ابن جحش چې یا الله زدا غواړم چې زما زه چې اوس کړه دی میدان ته لاړ شم نو چې زما د دې کسره مقابله راشي چې هغه ډیر زیات بهادری او د دې کسره زما مقابله راشي چې هغه ډیر زیات جری بهادری شجاعي او هغه زما سره مقابله وکي زه هغه سره مقابله وکم هغه زما سره مقابله وکي او زه هغه سره مقابله وکم تر دې پورې چې زه هغه قتل کما زه قتل کما او داغه نه ټول سامان چې انداز را واخلم عبد الله ابن سعد ابن ابي وقاص دا دعا وکړه
چې لکه سعد ابن ابي وقاص دا دعا وکړه چې زما د بهادر سره مقابله راشي هغه زما سره جنگ وکي زه هغه سره جنگ وکم هغه ما وې راوې زه هغه وامه په اخر کې زه هغه باندې جری شم او زه هغه مړکم او دا هغه چې څومره سامان ادا ماته ملو شي دا دعا وکړه سعد ابن ابي وقاص رضانو عبد الله ابن جاش رضانو په دې باندې امين وي بیا عبد الله ابن جاش رضانو چې دا دعا وکړه او دته وی چې ته زه دعا کوم ته پای باندې امين و او دا ورته وی چې زه دا غواړم چې زما دعا دا ده چې الله پاک ما په دې میدان جنگ کې د دې سړي سره وروري په جنگ باندې چې هغه ډیر زیات بهادری او دې بهادری کنه چې هغه نور څوک بهادر نه او زه سره ملګری شم زه سره په جنگ باندې ورشم او زه هغه ما وਹੀ خو په اخر کې هغه په ما باندې غالب شي او هغه زمانه لاسونه پریږي زمانه غوګونه پریږي زمانه پوز پریږي زمانه سترګې راوباسي او ما په دې حال کې مړ کی او دا قیامت پر ورځ باندې زلاړ شم د الله پاک مخې ته ورشم الله پاک ماته وایي چې عبد الله ستا وګونه چې شول ستا پوزه چې شول ستا سترګې چې شولې نو زه ورته چې الله دا ما ستاسو رسول لپاره قربان کړي ستاسو رسول په لاره کې ما دا قربان کړي او دا وې ما دعا وکړم چې په دې باندې امین وې ما ته چې ته په دې باندې امین وې و ما خام چې شو امنګ په کسانو کې دا قتل نو عبد الله ابن جاش د سوچ هغه وفات شو او دا وګونه دا پوزا دا کافرون ته دا کټ کړو او دا مسل شو او څنګه الله پاک دا دعا قبل کړو د قشن دی الله پاک دا دعا هم قبل چې د قیامت په باندې بدن ته پوس کې چې عبد الله ستا وګونه چې شول ستا پوزه چې شول ابو دردا کې نظر صحابه کرامو هغه جذبه وا د جهاد د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین د پاره بل په شهیدانو کې یو عبد الله ابن عمرو ابن حرام دا یو صحابي عبد الله ابن عمرو ابن حرام د چیرې هم ډیر په بہادرۍ سره په دې جنگ کې دا شریک شو ها د هم کافرانو جنن دا مسله کړی و او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا جابر بن پلارو جابر رضی نه جابر ابن عبد الله دا جابر بن پلارو نو دی وی چې کله زما پلار چې نه دا احد کې شهید شو او کافرانو د مسله وکړه مسله مطلب یعنی دی د غوګونه د سترګې د هر څه چې نه دی کا لری کړل نیما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې زه د مخ ګورم صحابه کرامو زمانه کړم بار زبر ستلم چې ما چې زه د مخ وینم خو هغه چې نه زنه پرې خودم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې بدی استابری پلار باندې فرشتو چې نه دا سایه کړی دا او هغه نه پریری او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ حضرت جابر ته پیغمبر اسلام یو پیرو فرمایل چې لکه ستا پلار چې دی کنه دا چې کله لاړو دغه ته د الله پاک مخې د لاړو نو الله پاک تاسو کو چې دا خوش خبری ورته وروله چې لکه جابر په خپل پلار په ډیر زیات خفو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خوش خبری وروله ورته وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې الله پاک دربار ته چې کله ستا پلار مخامخ شو الله پاک دا نو الله پاک ورته فرمایل چې تاسو خواهش ده نو دی عبد الله ورته فرمایل چې زه دا غواړم چې زه دنیا ته لاړم او زه ستاره حضور صلی الله علیه وسلم د دین لپاره بیا راوته د خپل کورنه او بیا د کافرانو سره میدان جنگ ته لاړل او کافران ما واله او غوزواله او ترتیب پوری چاغه شهید کړه او دې کړه چې بیا زمانه د لاسونه کټ کړه زمانه د خپې کټ کړه زمما ټول وجود چې لنده د کټ کړه الله پاک دوه فرمایل چې د سینې کیږي او کته بل څه غواړي نه به زړه پورا او دوی خوب لیدلو داغه نمک کې داغه پر دا چې زما یو بل ملګری دی هغه فاچوي دا په خوب کې لیدلو او د پابس لاړو یو په دې صحابه کرامو کې عمرو ابن الجموح عمرو ابن الجموح د غزوه احد په موقع کې د خپل نه دالکه مطلب مونږ چې ګوډه وا شلوا او په ګوډ باندې په jihad تتل نشته ځکه چې کله اقدامي jihadي نو په دې کې چې کم کسان دي چې هغه معذور وي ناغو ته اجازه نه یو کاغو په خپل باندې سي دلته شي نو دی عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنہ دوی چې رزما دغلا jihad لازمه ازامنو دې منه کو چیرې ته خلک نه جوړي خپل خوګ دا نو موږ بل د گیتار راکاو کنه موږ به jihad وکاو کداغه وکاو او د ټول ځامن چې دا پرې غزواتو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رسول دا شریکو ادو لاړ له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې او چې موږ د خپل پلار ته چې مزه او دې چې دا نقل لري کی تاسو ته خبر او کې چې د قلار شو جنگ لاړ نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې ته ولې نو دوی چې انی لا ارجو په خدای قسم چې ماته د دې اوهد د غرونو نه
د اوهد د غرونو نه ماته جنت خوشبوئی محسوسيږي او زه دا غواړم چې زه لاړې او د الله پاک سوګم چې الله پاک مال د شهید کې او بیا خپل کور ول تر سره رانه له اللهم ارزقني شهادة ولا تردني الى اهلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه زمون ته بس دې پری چې دې لاړ شي او دې چې نه دا لاړو الله کې په داغه jihad کې جننده شریک شو او الله کې شهید شو کله چې دې شهید شو الله کې نو دا قضا هند بنت عمر داغه نوم هند بنت عمر او دا هند چې نه دا ابو سفیان بیبي نه واخا ابو سفیان بیبي هغه مکه کې کم وحشي چې کم کافر وکنه وحشي کافر نو هغه حضرت حمزه رضی الله چې کله شهید کو او به مسلکو نو دی هندي چې نه دا حضرت حمزه نه هغه غاخونه دغه پوزا او غوګونه دا چې نه دای لکه وجویل او لکه بیا د تیرول نه شنو دا ډیر غصې د وجنه دایره غزار کړل نه دا هند بنت عمر دا بل دا چې دا د عبد الله بن حرام خور او د عبد بن الجموح چې نه دا کور والا نو کله چې په دې جنگ کې د دې پلارو د دې رور او د دې زوی دامړ شو پلاری مړ شو زوی مړ شو روړي مړ شو خاوني مړ شو د هندي ها او د چې کله وې دتل نو د خپل خاوند د لاش په دغه باندې کې خود په اوخ باندې او دا وړو مدینه منوره ته و چې کله به د اوخ مخه چې نن د مدینه منوره ته شو اوخ په الله په کوم نتلو او کله چې به اوته شو روان بشو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا رااله د زنانه ورته وی چې خدا لاس د مدینه منوره ته وړم وې دې چې راوته څه دعا وکړې و نو دا دعا کړو چې الله شهادت راغی خپل اهل ته مو واپس کړي نو دا درل کې دفن کړي د ال د جندا موړي پدې کې پدې شهادتونو کې یو د ټول اخرانه جو بس وای بس بیا دا حضرت اسیرم رضی الله تعالی عنہ حضرت اسیرم دا صحابي چې نه کنه دا اوس ټول خلک مسلمان شو د اوس او د خضر صرف دا اسیرم چې نه پکې پاتو او دا په هر ځای کې د مسلمانانو خلاف به کوو د پیغمبر اسلام خلاف به کوو په دغه چې کله ولدل په اوهد کې ولدل جو اسیرم وسخه په بادرې باندې جنگي او د مسلمانانو د طرفه جنگي د مسلمانانو د طرف نه جنگي نو پیغمبر علیه الصلوات د صحابه کرامو ته پوښتنه کو چې لکه تا ایمان نه وړلې او کنه د بل څه د وجینا د خپل قوم د غیرت ته وجینا د قوم د حمیت ته وجینا ته چې نن د جنگي کې تعالی ولې نو هغه وی چې نه زره الله پاک د دین لپاره جنگي کما او ما په پیغمبر علیه الصلوات والسلام باندې ایمان نه وړلې ها په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وړلې او د الله او د الله پر رسول باندې ایمان نه وړلې او صرف د مسلمانانو د فتح لپاره جنگي کما د خپل قوم سره مې کار نشته د خپل بادرې سره مې کار نشته وای دا یو شی شو نو ساری اسلام راوړو او ماسپکین ته انده شي شو نو اسیرم رضی الله عنه حضرت ابو هريره صحابه کرام ته پوښتنه کو چې هغه کم صحابي دي هغه کم صحابي دي چې لکه هغه نه مونږ کړي نه او دس کړي نه روزه نیولې دا یعنی هیڅ یو نیک عمل هغه نه کړي بیا هم جنت ته ځي هغه اسیرم رضان دي چې کله د اسلام راوړو د اوهد په موقع باندې ساري اسلام راوړو او بیا د جهاد موقع خبر بادرې سره وجنګیدو الله پاک په دې کې شهید کو نه د مانزه موقع نه وراغله دغه چې ما سار اسلام راوړو مسبکین نمازره مکه مکه شي چې مانزه موقع نه وراغله روزه موقع نه وراغله هیڅ یو نیک عمل موقع دا نه وراغله نو دا اسیرم رضان مو چرنده جی سوي ها نه بيزي کو نه سره والله هغه دا اوس مشر خالي بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه راتلو کنه نو خلک ډیر زیات په دغه باندې دا اوس د جنگ هغه حالات انده کنه شو اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس کله مدینه منوره ته راځي نو خلک د مدینه منوره نه بهر راوتل لري یو صحابي دا هغه سعد بن وقاص دا روایت نقل لري چې هغه وی چې حضور صلی الله علیه وسلم حالت څنګه لري نو خلک ورته چې استاد وی چې نن دا شهید شوی نو هغه ورته وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالت څنګه دي ناورتي چې رستافدار شهید شوی دی د بیا وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالت ماته وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه لري یعنی کسان ورته وی چې ستا پلار ستا زوی ستا رور ستا خاون دا ټول شهیدان شوی دي ساغه زنانوي چې دا ماته ته وایا یو روایت کوي صفیه نوم دی بل روایت کوي چې نوم نه معلوم دی صحابي نه هغه ماته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالت وای هغه ورته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محفوظ دی او په امن باندې نو دی صحابي وي چې ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک وخی سو پر جما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیدل نه زما زړه له سکون آرام ته اندانه راځي چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته انده ولیدو
نو وی فرمایل کل مصیبت بعد کجلل چې ستاسو ورستو وس هیڅ یو مصیبت یې کنه دا کم دی که زما پلار مړ شوی دی خیر دی زما رور مړ شوی دی خیر دی زما خاون مړ شوی دی خیر دی زما زوی مړ شوی دی خیر دی خو چې حضور صلی الله علیه وسلم دا غي حفاظت شوی دی نو دا ډیر زیات بهتره خبر ده دی ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره څومره مینه و د صحابه کرامو د کم چې د حضور سلام مینه و د دوی سره د کمینه چې نن د صحابه کرامو د پیغمبر سلام سره نو ګوره پلاری وفات شو پاغي پروا نشته روري وفات شو او چې حضور صلی الله علیه وسلم ته نقصان ونه رسی تکلیف ونه رسی بل الله پاک په دې باندې ډیر زیات احسان کړو په زنانو چې دي کنه کم زنانه ذکر وغیرہ نو زنانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره جنگ لتلی وي خو دو الګ جنگیدل نه وي بلکې په غزوه احد کې دوبات مرداری وکوله مطلب لکه شهیدانو له وبر اورل شول یا د غوی زخمونه ټکورول شول یا بل څه صرف یو صحابیه ام عماره رضی الله تعالی عنها چې کله ابن قمیعه عبد الله ابن قمیعه چې کنه دی په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله وکړه نو دا د شات نه رااله او د شات نه حمله وکړه په ابن قمیعه باندې و دی وسکړه زنانه نور دا چې نه دا لکه دی گزار دوا غل ور کړو او نور چې نه زنانه د بجن کې لري شریک شوی صرف دوه باندې مرداري د پاره زنده وتري زګر د صحابه کرامو د پاره د صحابيو د پاره حکم چې نه هغه له وقرن فی بیوتکن تاسو په کورونه کې اوسېږئ د جهاد د پاره باندې راوځي او دغه شان د منظر لپاره پیغمبر سلام په زمانه کې بدلل خو بیا ورسول لکه چونکه د فتنو زمانہ انو زنانه چې د جمعه تم نشلې ضرورت نه بغیر د خپل کور نه چندانه شراوته هغه چې د سي jihad راغی چې هغه دفاعي jihad مطلب کافرانو چې نه دا دغه وکړه حمله وکړه نو بیا کای کې زنانوم جنگي دي شو پای کې مسلمانان او څومره سړي چې دي زنانه او والکان او بوډاګان ټول به جنگي دي او به هم حالات کې مسلمانانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم خلکو د داوی کساسو مګه ته کافران نشي کنه نو کافران چې دا بنو د کوئی لکه دا هند چې کوم وا د ابو سفیان د بیبي با صاحب ګرام زمون مخله بار بار رااله خو موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حکم راځو نو بند کول بیا چې څومره کسان په جنگ احد کې وفات شول 70 کسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا ملګری وفات شول او د دوی د دفن کول بیا خبره شو نو با صاحب کرام د شو کنه چې لکه دا مصعب بن عمر نو ماته وسویل چې د بلکا دومره به دغه چې د مدینه منورې د پیشن ټرند چې دا به حضرت مصعب بن عمر نه به جوړې دوبه او چې د کم کپڑے واغوستلې نو بټیرو ټوله مدینه منوره کې بخل هغه شان کپڑے واغوستلې او چې کله د خفیدو دغه راغی نو د کفن دله دونه وکنه چې سر به ولا پټو خپې په ښکار کړي او چې خپې به ولا پټول چې سر به ښکار کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا سر ولا پټ کړي او خپې ولا ښکار کړي سر ولا پټ کړي او خپې ولا ښکار کړي او دغه واقعات چې نه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سره راغله ادم بیا داغم کفن چې انده کوم با صاحب کرام د چې هغه په یو کفن کې دوه وجه نه لکه روان غختلې شو او بعضو کې درې ځکه چې سوونو او داغي بیا د قبرونو دغه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو قبر کې دوه درې سلور او صحابه کرام دا کې خودن خو لکه د زمون په ځین کې دا خبره ده کنه یو زمون دا قبرونه دي یو د زمون دا قبرونه دي نو په عربو کې قبرونه د سینې دي ته شق ویل کېږي شق او یو لحدي لحد دسی کنه چې لکه زمون دي چې د ازمکه جنون دا لکه راغړیږي دلته کې لحد نه کې دلته موږ دې لختې کنو کنه دا قبر د لختې په باندې په عربو کې او په دې خطه سم علاقه کې هم په دې کې لکه دې قبرونه چې لکه دې غټ دغه وکني کنه پای کې خې طرف ته بیا دې یو تا خون تکرو کې پای کې دا مړی چې دا خپل مړی کې بیا په دې غټ لرګي دا کې دی او بیا راغی نه بعد چې دا دغه جوړي نو پدې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زکه دا خبره ماته اوس توکړه لګا نه چې پدې کې دغه دادی چې لاول به پیغمبر اسلام هغه صحابي چې کوم له قرآن مجید ټول نه زیات ورتلو لاول به هغه کې خودو بیا به بل کې خودو بیا بل کې خودو بیا بل کې خودو نو چې تاسو په دې کې نه چې زمون خدای یو شان قبرونه دي که هر یو ورته مقوله ټول یو شان نزي ها خو آل دغه بده سينه ال دغه بل حدو نو لاول با چې کم کس له قرآن مجید ډیر ورتلو لاول به پیغمبر اسلام هغه دنکو بیا بل نو په یو قبر کې با سلور 15 شپږ وو صحابه کرام دا چې نن دا بلکا دفن شيو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ټول ته دا خبر وکړه چې الله پاک دې تاسو بخانو کې او الله پاک به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو مدینه منورې ته لاړ شئ تاسو احد ته خامخازي دغه شهیدانو ته خامخا کار کوي هغه د دعاګانې کوي او چې کله دا واقع سره دی دی او الله کې لاړ شي د احد مقام ته ویني چې حضرت حمزه قبر پکې او دا ټول الله کې صحابه کرامو د نمونه کم چې لکه په غزوه احد کې چې نه دا شریک شوی دي او الله کې شهیدان شوی دي دا ټول نمونه الله کې یو ځای په پای باندې لیکلي
خواته لکه ورکوټه وند کې میوزیم د خوا کله کولوي کله بني کم کسان چې دلی او به لیدلی یا بار بار د الله پاک بوزم تر خدای پاک وخی الله کې هغه ډیره کوي داغي هم دغه شوی دی چې خلک لکه باز بګی دي چې هغه ځان په جنگلو باندې اوړي هغه ځای ته ځان نصیب کم دغه باندې چې لګره صحابه کرام 50 ولاړو هغه ډیره کوي اوس هم داغي هغه دغه موجود دی جبل الرومات ناغي تخلق دي په دې کسانو کې په یو کس قزمان دغه نو قزمان دا د عبرت لپاره یو خبره وکړو قزمان ډیر په بهادرۍ سره جننه دی جنگیدو او اته کسان یا او مشرکان د لاسوم لکه جهنم ته دي دی قزمان دا مړ کړو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې والله لقد ابلیت اليوم یا قزمان چې تا نن ډیر په بهادرۍ سره جننده و جنگیدي او ته د مبارک وي نو ورته وی چې زه خو د دې لپاره جنگیدل ما چې دا ما د قوم باندې اوس مصیبت راغله تکلیف راغله او چې زه د دوی مدد وسونه کوم کله به مدد کوم ته دوی نو ته الله رب نه جنگیدل وای نه مړ د خپل قوم د لپاره جنگیدل ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د خپل قوم د لپاره جنگیدل نه د شهید نه اخر کې د قزمان چې دا خودکشي وکړه او لکه صحابه کرام د پته ولګی چې دا خلکا خودکشي وکړه نو خامخا د شهید خونه دی بیا نو د خپل قوم د غیرت لپاره جنگیدل زګور jihad چې نه کړي jihad دا صرف او صرف د الله پاک د رضا لپاره چې دا پکار دی ځکه د jihad مقصد الله پاک ذکر کړي لتكون کلمت الله العليا چې الله پاک دین په نور دینونو باندې غالب شي کستا مقصد پای کې نور صحیح نو آئی کی تلکا د جهاد د الله پاک د ځای پر نه دی اوس یو کس هغه کور ته غل لاغه او د مړ کو او د پای کې مړ شونه دی او شهید دی یا د رور چلین دا په بے دردی باندې قتل کو په ظلم باندې قتل او دغه مدد ته پر لاړو او د چاغه د شهید دی خو لکه jihad چې د صرف او صرف د الله پاک د رضا لپاره کیږي د الله پاک د دین د غالب کول لپاره او د چون کې دا موټو نه و د متحرک نه و نه دا نو د جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا جنتی نشي کېره او د چې په بادلې باندې جنگیدو نو صحابه کرامو ته بیا پته ولګی دا چې لکه دا د زخمی شو نو د هغه زخم د وجه نه د باندې دړو تکلیف نو د تور راوغه سوزان لې پدې د کولونه باسره ځان غرق چلن دا کټ کو او د صحابه کرامو ته پته ولګی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک ویل دي چې دا اورې په بادلې سره جنگي کو خدا جنتی نه لري چاو معلومات وکړو د خودکشي کړي بل دا خبر اوس پدې کې نه کنه چې الله پاک ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دونه تکلیف ورسو چې پیغمبر سلام غاخونه مبارک شهیدان شول صحابه کرام لکه دومره 70 صحابه کرام ډیر په بے دردۍ باندې چې دا مړ شول د دې وجه سوا د دې اسرار او حکمتونه آی یو دار چې یو خدا کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام ته دا پته ولګي کنه چې الله پیغمبر حکم چې څوک نه مني کنه د الله پیغمبر حکم چې څوک نه مني او کوم چې د الله پاک د پیغمبر خبره نه مني او د تکلیف رسی لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې لکه تاسو دې دغه نه مرا کوزيږي او هغه بیا عمره کوشول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک مسلمانانو ته وختي تور منده شکست ملو کو هغه ته دا تکلیف ورسو چې آینده چې بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبره نسوک مخالفت ونه کی دویم دا چې الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او صحابه کرام لپاره چې الله پاک په جنت کې کوم وعده د شهیدانو لپاره کړی دي چې دا الله پاک هغه شهیدانو هغه ته ورسي بل دا چې الله پاک پدې کې خا او بد پکې معلوم کی کراو کوټه پکې معلوم کی چې کم کسان د سری چې د خپل مفاد لپاره لګي دي کم کسان د خپل مفاد لپاره راغلي لکه عبد الله بن ابي بن سلول منافق چې کله هغه وی چې موږ بدن نه جنگي کو پیغمبر اسلام نه مشوره پدې وشو چې بهر ته وځو او بیا هم چې نو هغه خپل مفاد لپاره نو هغه لاړو درې سو کسان د ځان سره بوتل نو دې لپاره الله پاک دا کسان چې دین دادوي کی بل دا چې خلکو ته پته ولګي چې دینی تحریک چې څومره هم دی پای کې بتاتا الله پاک بلندی به درکې خو چې همیشه ته بلندی ملاوي کې انسان پزله کې دا راځي چې بس ځ چې مون د ټولو نو چې ما ماده الله پاک چتم دا نه راکې الله پاک وختي تور باندې شکست د دې لپاره ورکې چې مسلمانان په خپل طاقت باندې په خپل قوت باندې غره نشي بلکې هر ټیم الله پاک طرف ته توجه کوي نور هم بری کې ډېر شي خبرې دي چې دا ولې الله پاک دا دغه ورکل دوته بل چې مجاهده دوته معلومه شي کنه چې دومره کارونه چې کیږي نه دا په مجاهده باندې کیږي او پای کې لکه صحابه کرام ته دا وګورئ بیا په دې دای کې په دغه 3 هجری کې په 3 هجری کې یو دا غټه واقع وشوله بل په 16 شوال یک شنبه باندې 16 شوال په 3 هجری کې په دې کې دغه غزوه حمراء الاسد وشول غزوه حمراء الاسد دا د شو ولا کنه چې کله دا کافرانو چې دا لاړل ملک دا اوحد نه دا قریش دا واپس ول او الله کې یو ځای روحانو مقام ته ورسېدل او
ابو سفیان دا خلک راجم کړل ورته لکه مونږ ولې راو تختیدو خپل ملګرو ته پوښ کوي پیغمبر اسلام مون زخمی کړه نو او زخمی کړه پلانکې دي مشران صاحب کرام نو غسل دا موږ کړی نو موږ کړیو وی دا مسلمانان تختیدلی نو وی تختیدلی بیا مونږ ولې راو پښو راځي چې لاړ شو بیا موږ وکړو دا موږ ډېره غلطي وکړه چې دا خو لکه بالکل هغه موږ اخر ته ورسول او بیا چې نه دا موږ رالو نو دا موږ د ځان سره زیاته وکړو راځي چې واپس لاړ شو او بیا به مسلمانانو باندې حمله وکړو کله لګ ډېر صاحب کې پاتې چې دا دیو باسو چې خبره ختم شي پوهیږي به معنی نو دو په 15 شوال باندې الدګي دغه ته ورسل د روحا مقام ته ورسل په 16 شوال باندې په یک شنبه باندې دودا دغه وکړه دا مشورې وکړه او دو را واپس کېدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو مخبر راغی او صبح صادق نه مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خبر ورکړو چې د سری کافرانو دا حمله دا مشوره کړی دا چې واپس راځي او په مسلمانانو باندې حمله کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کم کسان په غزوه احد کې شریک شوي دي کله هغه یو وخت پښته یو وخت پې نشته لاس نشته هر قسم تکلیف یې غوته او روزه بیا راځي صحابه کرام سره د دینه چې دو په تکلیف کو سره د دینه چې دومره د یې حالت ورې شو سره د دینه چې دو باندې دومره زخمونه او دومره تکلیف ورته رسیدلو او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړو ټول صحابه کرام چې ننداره وتل او دغه زګی دراله کله چې حمراء الاسد ته چندار ورسېدل حمراء الاسد ته چې دا د مدینه منورې نه په 8-10 میل فاصله کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته راغلل نو کافرانو ته پته لګیدلو چې دی دغه معبد خزائی د یو کسو نه ابو سفیان ورته دا خبر وکړه ابو سفیان ته تاسو کوي او چې موږ زو بیا و مسلمانانو باندې حمله کوو وی حمله کوي وې دا خبره واوري چې حضور صلی الله علیه وسلم سره د خپل ملګرو او سره د نورو ملګرو هغه قسمونه خورل دي چې څو پوری بری کافرانو کې یو هم پاتې شو کنه موږ به واپس نه راځو ابو سفیان چې دا خبر اوري دا نور کسان دا خبر اوري دا ډایرک مکه مکرمه ته منډه کړله او لاړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام درې ورځې په دغه مقام حمراء الاسد کې جنان داو خو هغه ایران پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس ول دی بارک الله پاک ایت نازل کړ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح چې کسان چې هغه الله او د الله د رسول خبره ومنله ورسول دي چې دوی زخم رسیدل یعنی په غزوه احد کې ورته تکلیف رسیدل په غزوه احد کې په څومره تکلیف سره الله پر راغی زخمونه پر راغلل خدایي باوجود چې کله ورته الله پاک حکم وکړو د الله خبره ومنله د الله د رسول خبره ومنله او بیا لاړل للذین احسنوا منهم واتقوا چې کم کسان نیکی کړي داګه لپاره دا تقوا اختیار کړل ډیر زیات اجر دی نه الله پاک ول په دنیا کې ماجر وکړي په آخرت کې بل ماجر وکړي په دې کال کې په دغه درې مې هجری کې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حضرت عمر سره د لور چوا حضرت رقیه حضرت حفصه رضی الله عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نکاح شو په شعبان په میاشت کې او په دې کال کې په 15 رمضان مبارک باندې حضرت حسن رضی الله عنه پیدا شو او دا غره 50 ورځې بعد حضرت حسین رضی الله عنه باندې مور جننده حامل شو او په دغه کال کې د شوال په میاشت کې د شراب او حرمت چنده نازل شو دا به متفرق واقعات دي چې یو پکې اوت شو کنه یو پکې غزوه حمراء الاسد شو په 3 هجری کې یو چې نه دا حضرت حسن هم پیدا شو او شراب حرام شو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نکاح د حضرت حفصه رضی الله عنها چې دا حضرت عمر رضی الله عنه لور دا سره شو 3 هجری چې دا الله پاک ختم کړه ان شاء الله آئنده سبق بیا کم 4 هجری چې دا نو داغي دا وکړو ان شاء الله وا تکلا صفات دي کنه نو کم ملګری دي سری چې هغه ناراضي تاسو هغه سره خبر اترو کوي سره لاړ شه دا کم چې دا په خپه پابندۍ باندې راځي دغه یو سو جمعې دي کنه بیا ان شاء الله مقنه ملوي آئنده بیا